بسم الله الرحمن الرحيم والسنة. الفصل الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. په بیان کې د اعتصام وای نیولو ته تمسک ته وای په مضبوطی باندې چې یو شی ونیسي دا ته اعتصام ویل کیږي. صاحب مشکات دا باب قایم کی په دې با خبره باندې چې مسلمان سړی مؤمن سړی به په کتاب او په سنت باندې کلک نیول کوي او رد پر هغه کسانو باندې چې هغوی د پلار د نیکه لار مه پرېږده. هغه کله صاحب مشکات چې کوم دی هغه دا باب قایم کی چې اعتصام بالکتاب و سنت ته اعتصام بالآباء والاجداد دا څه چیز مراد دی؟ قرآن مراد دی او د سنت څخه مراد دا د نبی علیہ السلام سنت مراد دی. سنت چیز دی د نبی علیہ السلام؟ افعال دی، احوال دی، وینه تقریرات دی. نو دا ګرد چیز دا سنت دی. باب کې اول سر کې موږ وایو ځکه سنت چې راغلی نو سنت ضد چې کوم دی هغه بدعت دی. تعرف الاشیاء باضدادها. اول به ته بدعت پیژنې، وینه چې بدعت دی وپېژنې د سنت اهمیت بیا ته واضح کېږي. بدعت څه ته وایي؟ نبوي رحمه الله فرمایي البدعة كل شيء عمل على غیر مثال سبقه. بدعت هر هغه شی ته ویل کېږي چې پر هغه باندې عمل وسي، داسې عمل چې د هغه مثال په ماضي کې نه وي موجود، معنی مخکې زمانه خیر وکړونکي د هغه مثال نه وي موجوده، نو دا رقم یو عمل چې وسي نو دا ته چې ویل کېږي دا ته بدعت ویل کېږي. او په شرع کې څه دا لغوي تعریف ده کړی دی. البدعة احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بدعت دا ته ویل کېږي هر هغه شی چې ایجاد کړل سي. ګور ایجاد هغه ته وایي چې د ځانه پیدا کړل سي. لکه ساینسدانان څه دي؟ ایجاد کوي. دا بدعتي څه دی؟ بدعتي هم د بدعت ایجاد کوي. په دین کې یو شی رس دی د ځانه کې راوباسي، وینې د دې ضرورت دی، وینې د هغه دپاره دی راولاړ شي دلایل راټول کړي خلکو ته بیا وایي دا دین دی، وینې حالانکې هغه شی چې کوم دي هغه دلایل صحابو، نبي علیه السلام، تابعینو، امامان دا ګور ته معلوم دي، لیکن هغو په هغه دلایل باندې هغه شی نه دی ثابت کړی، دی ځین ثابت وي. ولې په دې کې دا یو مالي فایده وي. بدعت اکثره دا بدعتیان څه دا بدعت چې ایجاد کړي اکثره د خپل هیټ لپاره دي. چې اکثره وګورې د هغه تعلق به د هیټ سره چې کوم خیراتونه او کوم دغه کارونه چې د بدعت دي په معاشره کې رایج کړي دي یا کوم محفلونه کومې جلسې د دې مرجع چې اکثره ته وګورې د دې خیټ له روانې. نو بدعت وایي احداث ما لم یکن فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هر هغه شی دی چې هغه نوی پیدا کړل سي او د هغه وجود نه وي په عهد نبي علیه السلام کې. خو د هغه سره یو شرط موږ دا ووایو چې هر هغه قول یا فعل چې نوی ایجاد کړل سي او دین بدل کیږي او پر هغه باندې ثواب یا عذاب دا سړی قایل وي بس دا ته بدعت ویل کېږي. نوی کار وي، دین یې بولي او ثواب او عذاب پر هغه باندې دغه قایل وي. څوک چې نه کوي هغه ته بد وایي په پوه شي دا بدعت او دا څوک چې کوي دا بدعتي دی. اوس یو شی زده کړي، یو رسم دی یو بدعت دی، دا دوی کې فرق زده کړي. اوس زموږ معاشره کې دوه شیان جاري دي، څه رسمونه جاري دي او څه بدعات جاري دي. نو رسم د بدعت فرق څه دی؟ بدعت خو دغه ته وایي چې نوی کار دی چې څوک یې وکړي هغه ته د ثواب خلک قایل دي، څوک یې نه کوي وایي دا خو چی سلو دا جهنمي دی. دا او رسم بیا دا دی چې سړی یې کوي هغه ته خپل ځان ښه معلومېږي، چې نه یې وکړي خپل ځان بد ورته معلومېږي. رسم دغه ته وایي. خو دا نه چې خلک یې دین بولي، زه یې وکړمه ما ته خلک ښه ووایي، زه خپل ځان ښه بولم، چې نه یې وکړمه ځان بد راته معلومېږي. او وردغه چې کوم دی بدعت دا ته وایي چې سړی یې پرېږدي هغه خلک ته سړی چې وایي بېدینه وایي، دا بېدینه دی، وینې. او په رواج پرېښول سره خلک هغه ته بېدینه نه وایي، صرف په سترګو کې دی کم معلومېږي، کمتر معلومېږي، نه سپک معلومېږي. رواج چې پرېږدی خلک د سپک بولي
او بدعت چې پرېږدی خلک دې بېدینه بولي لکه اوسئ دولسي خیرات سلو پنځلسي خیرات سلو او دا رقم دغه اوس دا شیان چې کوم دي دا خلکو چې دې جوړ کړی دي دین یې جوړ کړی دي چې څوک یې نه وکړي بېدینه یې بولي وایي نوی دین یې راوړی وینې نو دغه شیان چې کوم دي دا بېدینه تا بولي په دا شیان باندې او چې څوک یې دغه لازم هم بولي تا کمتر خالي نه بولي بلکې چې دې بولي بېدینه دې بولي نو چې بېدینه دې بولي په پوه دا چې دا بدعت دی دا یو بل خبر ځکه بدعت اقسام دي ځکه بدعت خو دوه قسم دي یو حقیقي بدعت دی یو اضافي بدعت دی حقیقي بدعت دا ته ویل کېږي چې د هغه اصل نه وي موجوده په دین کې بالکل بې بنیاده شی لکه اوس مثال میلاد النبي سلو چې دولسۍ چې خلک دي په نبي علیه اسلام د پیدایش په ورځ باندې دا چې کومې جلسې وو جلوسونه او دا بلپان وو وینې دا ډولونه سرناوې دا طریقې چې دی کوي دا میلاد النبي په دا طریقه باندې دا بالکل بدعت دی دا نه صحابو کړي نه تابعینو کړي نه تبع تابعینو کړي څوک دې ثابت کړي چې د نبي اسلام په پیدایش په ورځ باندې صحابو او تابعینو جلسونه راایستلي وو وینې یا دا رقم جلسې قایمې کړي ولې عرس دی دا بدعت ده بالکل هېڅ اصل یې نشته دا رقم چهلم دی سویم دی چې د مړي څلوېښتمه د مړي درېیمه وینې اوومه دا بالکل بدعت ده ځکه د دې هېڅ اصل نشته په شریعت کې او یو بیا بدعت اضافي دی بدعت اضافي هغه ته وایي چې د هغه اصل وي شریعت کې د هغه اصل موجود لیکن کیفیت خلکو بدل کړی دی یعنې شکل و صورت یې بدل کړي دا شکل و صورت به هم خلک هغه شکل و صورت باندې عمل کوي چې څنګه کتابو لیکلي څنګه په حدیث کې ذکر کړي څنګه امامانو ذکر کړي لکه اوس ګوره دعا بعد دفن ثابت خدا وینې سړی به راوړی چې مړی پټ کړي دعا خو به کوي دا رقم د لمانځه بعد دعا ثابته ده وینې اوس کیفیت دی وربدل کړي څه رقم وربدل کړي خامخا به اجتماعي کوي وینې او درې دعاوې به کوي اووه دعاوې به کوي که چا نه وکړې بېدینه دي پنجګرۍ دي وهابۍ دي داعش دي خوارج دي وهابي دي دا فتوا یې باندې لګي نو چې څوک دا فتوا لګي په پوس دا سړی خپله بدعتي دی دا سړی چې په دا کار باندې اخته دي دا سړی بدعتي دی دا ځکه یو دی شی په دین کې داخل کړي دا کیفیت په شریعت کې نه دی موجوده وینې نو دعا خو ثابته ده لیکن دغه کیفیت په دین کې نه دی ثابته نو چې په دا طریقه باندې څوک کوي دا بدعتي دی اوس بیا دا بدعتیان وایي کتابو لیکلي چې بدعت پر 5 قسم دي تی بدعت نه مني نو بدعت پر 5 قسم چې علماو لیکلي دا بدعت لغوي دي دا بدعت شرعي نه دي دا بدعت شرعي ما ټول هغه ته وایي چې هغه خلک دین بولي د ثواب او د عذاب دا کار پر کول باندې ثواب عقیده لري پر نه کول باندې د عذاب عقیده لري پر کوونکي باندې د دیندار خیال راځي پر نه کوونکي باندې د بېدینه خیال راځي صحیح سلو او د هغه مثال په سابق کې نه وي موجوده په خیر القرون کې هغه نه وي موجوده په پوه شي بس دا بدعت اوس دا 5 قسمونه چې علماو د بدعت لیکلي دا لغوي دي دا ترک حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تراوت والنعمة البدعة هذه اوس به دا هم بدعت وي نو کله کله اطلاق د لفظ شرعي هغه کېدی سي هغه لغتن وي نو هر ځای ته راوړی لغتن اطلاق چې څه وي هغه ته شرعي بدعت اخلي ستا کم فهمي ده وینې خپل د دماغ علاج وکړه نو اوس چې کوم دی عز ابن عبدالسلام چې کوم دی هغه لیکلي دي کتاب القواعد کې هغه بدعت په 5 قسمه دي یو واجب دی او یو چې کوم دی هغه بیا مستحب دی صحیح سلو یو مندوب دی یو مباح دی یو مکروه دی اوس دا لیکلي دي اوس دغه بدعات چې 5 قسمونه لیکلي دي دا بدعات شرعیه نه دي بدعات ضلاله نه دي دا چې بدعت ته ویل شوي دا لغتن ورته ویل شوي دي ځکه که شرعي بدعت سي نو شرعي کې نبي اسلام موجبه کلیه ذکر کړ کل بدعت ضلاله هر بدعت ګمراهي ده نو چې شرعي بدعت سي بیا دا شان جایز کېږي څنګه نو معلومه ده
دا چې د لغوي لکه څنګه چې حضرت عمر رضی الله عنه پر تراو باندې د بدعت اطلاق کړی و هغه لغتن ولو دا رقم چې علماو د 15 قسمونه د بدعت جوړ کړي دا هم اطلاق پر هغه باندې صرف لغوي دي دا وینه دا د لغوي بدعت د 15 قسمونه دي شرعي بدعت چې کوم دغه اقسام دا نه لري او شرعي بدعت چې اقسام لري هم هغه چې دي هغه د بدعت ضلالت دا فصل اول دا راوړی دي صاحب مشکات عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت حضرت عائشہ علیہ السلام وہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ور څوک چې احدث معنا جددا وابتدع ایجاد کی او د ځان په کراو باسي فی امرنا معنا په د دین اسلام کې ګور اوس خلک وایي دا پنکیم بدعت دا موټران بدعت دا خدای نبی اسلام په دین کې نو زه دا به لکی خرب ده لکی باز نه لري په کار چې لکی ولګي داس لته نبی اسلام څخه من احدث فی امرنا څوک چې هغه نوې کار ایجاد کی په دین زموږ کې چې هغه اسلام دی اوس نه پکا چا اسلام پکا چا اسلام ویل چا پکا په کور کې ولا هغه مسلمان دی که چا په کور کې پکا نه هغه به کافر دی یا بدعت دی یعنی نو دغه شان د مشنانو د بجلیانی د موټران د پنکې ویني دا شان د دین سره تعلق نه لري دا ویني نبی اسلام چې ویل دي من احدث فی امرنا چا چې ایجاد کی ویني یو کار فی امرنا په دین زموږ کې چې هغه دین اسلام دی بیا ثواب د عذاب کې دا هم ور باندې لري ویني هاذا دغه مال لیس منه چې د دین څخه نه وي ویني په دین کې نه دی موجوده د پکې ایجاد کی فهو رد دا شی چې دی دا مردود دی دا بردیږي پر فاعل د دې دغه باندې د کار باندې چې کوم څوک کې دا به دغه په مخ دی ورول کیږي ته پوسه کار دی پوسه نو د ځان څخه شیان په دین کې داخله ور ویني دا رد دی ما مثلا ته پیش کړو لکه دا میلاد النبی سلو عرس سلو چهلم سلو ویني څلوېښتمه سوه درېیمه سوله او دا رقم پنځلسمه سوه فلانۍ دا کوم څه دی د ځان چې تقسیم دي او دا چې کوم سروري چهارشنبه ده دا فلاني چهارشنبه ده دا ټول بدعت ده دا د نبی اسلام څخه په حدیثو کې او امامان څخه په فقه کې دا نه دي منقول دا کې مشکات دي کې ته وګورئ چې باب میلاد النبي سته که نسته وینې دا چې کوم دي دا کتاب دی مشکات دي کې ته وګورئ ورس باندې باب قائم کړی دی پر چهلم باندې قائم دی پر سویم باندې قائم دی پر یو باندې باب نه دی قائم چې نه دی قائم په خپل د ځان کې راځي بیا فقه وګوره په فقه کې د امامانو دغه بابونه قائم کړي دي نو چې دا شان هغه نه دي قائم کړي په پوز دا چې د بدعات دي